أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. سورة الأنفال 29 نمبر آیات. دا 29 نمبر آیات چې کوم دی دا د مخکینی آیات تتمه او پوره تفصیل دی. مخکې تاسو به د اولنی آیات کې ولید الذین لږ وړاندې چې واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنه. تاسو به دې خبره باندې پوه شئ چې ستاسو مالونه او اولاد د یو امتحان دی او ډېر خلک په امتحان کې خطا کیږي چې هغوی کامیابیږي نه. د الله او د رسول خبره منل پکار دي، خیانت نه پرهیز پکار دی. او مال او اولاد داسې محبت په انسان کې پیدا کوي چې د الله او د مخلوق د دواړو خاین جوړیږي، خیانتګر جوړیږي. نننی آیات چې کوم دی 29 نمبر دغه آیات مزید تفصیل دی او تفصیل په دې لیول باندې دی چې کوم انسان د عقل نه کار واخلي، مال اولاد لري او دغه مال او اولاد یو لوی نعمت هم دی، د الله تعالی شکر ادا کړي او په دې خبره باندې دی ځان مطمئن کې چې اصل کې موږ له دین کار پکار دی، دین خدمت پکار دی. مال او اولاد د دین په لار کې د دین لپاره استعمالول پکار دی. دا د عقل تقاضا ده. او دویم د خواهش او د نفس تقاضا ده. نفس او خواهش دا وایي چې بس هر سره واخله دین راواله، د مال او د اولاد نه قربان کا. دا د خواهش او د نفس مطالبه ده. نو کس داسې وکړل چې عقل په دې نفس باندې غالب، عقل په طبیعت باندې غالب او د الله یو منله او د دې خپل نفس او خپل خواهش ونه منله. نو دغه عمل ته چې د خپل نفس او خواهش ونه مني، د الله ومني، دغه سیسته د قرآن په اصطلاح کې تقوا ویل کېږي. نو الله تعالی وایي یا ایها الذین آمنوا هغه کسان تاسو ایمان راوړی دی، ان تتقوا الله که تاسو ویریږئ د الله نه. د الله نه تقوا یاره داسې ده چې کم کارونه به تا لازم کړي هغه عملي کړي، د کومونه چې منې کړي د هغې نه ځان بچ کړي. دا د تقوا تشریح ده. یجعل لکم الله تعالی به وګرځي ستاسو دپاره فرقانا عملي فیصله. فرقان چې کوم دی، فرقان او فرق دا دواړه یو شی، دواړه یو معنی ده. د دې مطلب دا دی هر هغه شی چې د دوه شیزونو په منځ کې تفصیلي جدایي راولي، نو په دغه ترتیب سره فرقان دا د فیصلې دپاره هم استعمالیږي چې کله د حق او باطل منځ کې څوک فیصله واوري یو وګټي بل وبیلي، نو دغه فیصلې ته هم فرقان وایي ځکه چې حق او باطل مکمل جدا کړي. د الله تعالی فتح او امداد ته هم فرقان وایي ځکه په دې سره هم حق او باطل بیلیږي. نو بدر کې چې کوم جنگ شوی او د مسلمانانو کافرانو منځ کې، نو الته د الله تعالی امداد راغی، مسلمانان غالب شو، کفر مغلوب شو. نو په دې وجه باندې د بدر ورځ ته یوم الفرقان هم ویل کېږي، د فتح ورځ. حاصل دا دی چې فرقان یو داسې معنا لري چې جامع معنا چې په دې کې ډېر احتمالات کېدی شي. د دې نه ته فیصله مراد اخیستلی شي، د دې نه مراد د الله تعالی امداد هم حاصلولی شي، امداد هم اخیستلی شي. او درېیمه معنی مفسرینو دا کړله چې فرقان دا د یو داسې علم او داسې عقل نوم دی چې کم کس پرهیزګار د حرامو نه ځان ساتي او پرهیزګاري مضبوطوي، د ده په زړه کې الله تعالی یو نور پیدا کړي، یو صلاحیت پیدا کړي. د هغې نور او صلاحیت په وجه باندې دوی خود به خود باندې ډېر حق او باطل په هغې سره معلومولی شي او ډېر جایز او ناجایز ښه او بد په هغه نور سره معلومولی شي، په زړه کې خفیه نور پیدا شي. دا درې رای مفسرینو نقل کړي دي، خو په دې کې جامع معنا چې کوم د فرقان دغه دا ده چې عملي فیصله. عملي فیصله دا داسې نوم دی چې یو داسې معنا ده چې دې نه فیصله مراد کېدی شي، د دغې نه دغه نور هم مراد کېدی شي، د الله تعالی امداد هم ته اخیستلی شي. دا ټولې معنې سمون خوري. نو حاصل دا شو که تاسو د الله نه ویرېږئ، د الله ومنئ او د مخالفت نه ځان بچ کړئ، ستاسو دپاره به عملي فیصلې راشي، د الله تعالی امداد به هم راشي. تاسو په زړونو کې به الله تعالی نور هم پیدا کړي، حق او بد به تاسو معلومولی شي. ډېر خلک داسې وایي زموږ نه خطا شوي ده، هېڅ پته نه لګي څوک په هغه ده. د هغه خلک ده چې ګناهونه دومره خراب کړي دي چې د زړونو نه نور مکمل الوتلی دی، ختم شوی دی، نو ځکه دوی اوس هېڅ شی معلومولی نه شي، خطا شوي دي. او د دې نه مراد چې کوم دی د الله تعالی امداد هم کېدلی شي. نو د فرقان معنا عملي فیصله ده. ویکفر عنکم الله تعالی به ختم کړي ستاسو نه سیئاتکم ګناهونه ستاسو. دلته کې د قرآن کې د تقوا درې فایدې ذکر کړي دي.
یو فائدې دا ده د الله تعالی منل او د مخالفت نه ځان بچ کول. د دې یو فائدہ دا ده چې ستا لپاره به الله تعالی عملی فیصلې روان شي. عملی فیصلې یو خو هغه تشریعي فیصلې دي چې قرآن را لېږلي دي، هغه جدا دي. یو عملی فیصلې ته په خپلو سترګو باندې به حالات یې نه دي داسې به کېږي. دویمه دا ده چې ستا کم ګناهونه چې په دنیا کې ستانه شوي دي دا ګناهونه به الله تعالی ختم کړي، معاف پې کړي. ستا د پرهېزګارۍ، دیندارۍ، د توبو په وجه باندې، د اذکارو د عباداتو په وجه باندې، د انساني خدمت په وجه باندې به دغه ګناهونه دې معاف شي. ویغفر لکم، او الله تعالی بخښنه وکړي تاسو ته په قیامت کې. چې په قیامت کې ته بخښنه وکړي جنت ته به لاړ شي. دا د تقوا درې فایدې شوې، دغه حدیث پورې ذکر شوي دي. بیا به ویغفر لکم نه بعد طوا باندې وقت مطلق دی. اخوا بله جمله شروع کېږي چې والله ذو الفضل العظیم، الله خاوند د مهربانۍ لوی دی. د دې جملې د ذکر کولو معنا دا ده، مطلب دا شو چې د تقوا سره به سم دغه درې فایدې خو تاسو ته حاصلې شي. دا خو ستاسو د تقوا بدله شو، خو الله تعالی د دومره لوی فضل خاوند دی چې دغې نه علاوه به نور هم ډېر څه تاسو له درکوي. چې د هغې صرف اشاره ذکر شوله چې الله تعالی خاوند د مهربانۍ لوی دی، تفصیل یې ذکر نه شي دا به څه درکوي. نو د دې دا دې خبرې ته اشاره شوله چې الله تعالی د دومره لوی فضل خاوند دی چې یوازې په دغه درېو ټکو باندې کار نه کېږي، نور به هم ډېر څه درکوي. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، او په هغه وخت چې تدبیرونه سازول ستا خلاف هغه کسان چې کافران. دا هغه نعمتونه ذکر کېږي چې الله تعالی په نبی علیه السلام باندې، په صحابه کرامو باندې، او د صحابه کرامو نه وروسته په ټول دنیا په مسلمانانو باندې د احسان الله کړی دی. د دې احسان او د نعمت د ذکر کولو مطلب دی چې الله تعالی کوم نعمتونه په انسان کړي د انسان هدایت کې ځان ته نه دي. فائدہ دا ده چې خلکو د الله تعالی سره مینه پیدا شي، نیکو اعمالو ته شوق پیدا شي. دې ته ترغیب الی الاعمال ویل کېږي. د الله تعالی احسانات او نعمتونه دې لپاره ذکر کېږي چې خلکو کې د نیکو اعمالو مینه پیدا شي. دې ته ترغیب ویل کېږي. دویمه اصطلاح ترهیب دی، خلک یرول. هغې بله طریقه ده، خو ترغیب د الله تعالی د نعمتونو په ذکر کولو سره کېږي. دې ذکر کې چې کوم احسان الله تعالی په نبی علیه السلام، صحابه کرامو او په ټولو مسلمانانو باندې کړی دی، د هغې تفسیري احوال چې کوم دي نو مفسرین داسې نقل کړي دي چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مکه معظمه کې اوسېدو، نو مکه معظمه کې د اسلام دشمنو ډېره زیاته کېدله. خلکو به مسلمانان داسې حد ته رسولي به ژوند باندې به تنګ کړي. بیا وروسته د مدینې سره رابطې ونیولې شوې، د مدینې د ځینې خلکو سره رابطې وشولې. نو د مدینې ډېر کسان راغله، نبي علیه السلام سره ملاقات وشو، او دغه کسانو ایمان راوړو، مدینې منورې ته واپس لاړو. واپس چې دوی هغه کسانو سره رابطې ونیولې چې کوم غریبانان خلک و مسلمانان شوي او د مکې د کفارو د ظلم نه تنګ شوي، هغوی ته یې ویل مدینې ته راځئ، زموږ سره په کورونو کې اوسېږئ چې د دې ظلم نه خلاص شي. ډېر مسلمانانو پټ پټ هجرت وکړو، لاړ مدینې منورې ته، او د هغه ځای کې به نور وفدونه راتلل، بیا به تلل. نو مکه کې د قریشو د سردارانو سره او د قوم پرست خلکو سره یو احساس پیدا شو. کوم عرب قوم پرست خلک چې د دې مشري ابو جهل، نظر بن حارث، ابو سفیان، دې خلکو یې مشري کوله. او تاریخ په دې باندې ګواه دی د اسلام سخت دشمنی د قوم پرستو خلکو کړې ده. څومره تاریخونه چې اسلامي مطالعه کوي نو د اسلام د اکثر د قوم پرستو خلکو د لاسه نه خراب شوی دی. او باطل قوتونه چې همیشه د پاره په اسلام او مسلمان باندې حمله کوي نو په دې لار کې قوم پرست خلک استعمالوي، هغوی ته لکسونه راږده کې په لاس کې والي او دوی استعمالوي. نو که دې وجه نه که تاسو موجوده تاریخونه ګورئ، د ډاکټر نجیب تاریخ تاسو ګورئ چې څومره قتل عام افغانستان کې کړی د اسلام او د مجاهدینو په خلاف کې، د مسلمانانو په خلاف کې، د قومیت په نوم باندې. یا ډېر خلک داسې وو د پاکستان کې به وو لر او بر افغان نارې به یې وهلې، خو چې کله هلته کې شرعي نظام ناپېښ شو نو هغه اواز ایسته ورک شو. دا خلک په خپلو وعدو کې خبرو کې مخلص نه دي، دا د اسلام دشمنان دي. نو دې ځای کې قوم پرست خلک چې کوم وو هغوی راجمع شو. مکه معظمه کې یو کور، هغې ته به دارالندوه د مشورې کور وایو. دغه دارالندوه چې کوم دی د یو کس د یو قوم پرست سړي کور و، دی د مشورو دپاره ټاکلی و. دغه کور په الحال د مکې کوم جماعت چې دی خانه کعبې سره د مکې جماعت سره بیت الله سره اوس دا یو ځای شوی، دغه ځای نه یو کړی دی. او دغه ځای باندې باب الزیادات یو دروازه ده. هغه باب الزیادات چې دی دغه دارالندوې په خواوشا کې د هغې په ځای باندې دا کور باندې دغه دروازه چې کوم ده باب الزیادات جوړ شوی ده. یعنې دا اوس د حرم حدود دي.
بدغه ځکه کې یو کور بده کې مشورې کېدل د اسلام خلاف مشورې کېدل دا خلک براجمه کېدل د کنفرانس خلک نو میټینګ وټاکل شو بده خبره باندې چې مسلمانان ورور خپل لاسونه وګدي اول مکه معظمه کې وردی زپل اسانو تنګول یا اسانو نو دوی اقتصاد قوت ټول زمنګ په لاس کې نو دوی زمنګ نه ترقی نشو کولای اوس مدینه منوره سره دوی رابطې نیولې هغه ځنه خلک راځي مسلمانېږي دې ځکه نه خلک چې تنګي ګال تکیزي نو هغه ورځ لري نه د چې مدینه کې دومره لوی قوت ساشي چې بده مکه معظمه باندې حمله وکي او زمنګ د قوم پرستو بیخ بنیادو باسي ختم شي د خلک ا دې لپاره په ټیم باندې یو کار پکار دی مشوره چې وټا کړې شو په دې مشوره کې د عربو اکثر مشرانو حصہ واخیستله او بیا د کفر کړکړ سرداران چې کم دي د نبی عليه السلام مخالفین چې سخت مخالفین دي پاخه دشمنان دي لکه ابو سفیان ابو جهل نظر بن حارث داخله پکې هم راغب کې راست چې کله میټینګ شروع شو نو بده کې دروازې کې چې دی وکتل یو سپینګي سره دروازې پورې ولاړ لاټي ور سره ده او بده شکل کې دی لکه د عربو کم سپینګری چې داغي په شکل کې دی شیخ نجدي عربي شکل کې راغی دنه د کسان ورته आवाज وکړ چې ته څوک یو څه کول غواړي نو ورته بهر نو ویل چې زه یو عربي سړی يم د خپل قوم سره مې ډېره مینه ده او خبر شوم چې زمونږ د قوم پرست قومي خلکو یو قومي جرګه د میټینګ دی هغه لراغلی او دغه میټینګ چې کوم د اسلام په خلاف کې دی نو زر عالم او ماول چې په خپل حساب واخلم چې یاره زمونږ د قوم چرته کې دوکه نشي خطا نشي خراب نشي خيخي رایګانی ورکی او زم په رای پیش کوم دا خبره چې د دروازې نه وکړه نو کسان په سپاسې د دنیا راوستو کیناوي چې دا زمونږ ملګری څوک دی د دې نه بعد یو کافر پاسې د ابو البختاری د نوم دی خپل رای پیش کړ زما رای د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بارک دا ده چې دا ونی سي او د وسپنو زنجیرونو باندې کلک وتړی یو پټ جیل کې واچوي تر دې هدف ورجسته وفات شي د هیڅ چا سره رابطه ملاقات ونشي او دین نور خور نشي نو چې کله دا رای د پیش کړ ابو البختری خپل رای پیش کړل نو شیخ نجدي د غسپینګری سره وخزا ول دا رای غلطه ده خلکو ته پوسو کولی ول دا رای غلطه زکه ده چې تاسو به یو جیل کې واچوي دا خو دومره وخت نه دی خبره به خورا شي چې نبی عليه السلام ورک شو خلک به معلومات کوي چې په کوم ځکن کې دي او تاسو سره صحابه کرام قرباني او بهادري معلومي دي چې هغه زه معلوم کې د سی به پری خپل ملګری دا و تاسو باندې حمله وکړي د ملګری به د نمازات کې استاد هم خیر نشته په دې سره راي مې پېښ کوي چې هغه ناکام راي بیا سات خاموش شو ابو الاسود بنم باندې یو بل کافر پاسې دغه ویل ول زما راي دا چې نبی عليه السلام د دې زګین نه وشړو مکه معظمه نه بهر وشړو او د مکه نه بهر چې بیسته کوي جو کوي زمون کله خو د پامن مانی شي دلته خو دا خبري ختم شي نو دغه شیخ نجدي سپینګری ورته ویل چې دا خبره بيخي غلطه ده تاسو د نبی عليه السلام لهجه او داغي اخلاق معلوم دي چې کوم زګین ته ورزي به خلکو منی اثر کوي او د سیاست کوي چې خلک به سرونه مالونه دي قرباني د سیاست کوي چې دې زګین نه دی وشاړو بل ځکه بازار کار شروع کی د اسلام یو لوی ریاست به قائم کی او مکه باندې به حمله وکي دا خبره غلطه ده ابو جهل لا پاسه د ابو جهل ویل چې خرای چې کمدان غزما په ذهن کې راغلی ده او دا رای د ټولو نه به مضبوطه وي دا چې په ذهن کې رانله هغه رای ول زما دا ده چې د عربو څومره قبایل له څومره قبیلې دي هغه ټول قبیلونه به موږ تکړه ځوانان راوغواړو دغه ځوانان له موږ توري ورکو مضبوطی توري قیمتي توري بوله ورکو بیا موږ دې ځوانان ته وایو د نبی عليه السلام په کور باندې ورشي او دا شهید کی او دا په دې طریقه باندې شهید کی چې هر کس په دې کې سوالي هر قبیله کس دې په دې کې سوالي نو ټول عرب چې راجم شي په دې باندې حمله وکړي نو دې به شهید شي دا غینه بعد چې کله د خاندان چې کوم دې زمنګ نه قصاص اخلي نو قصاص په پاکستان شي ځکه چې دومره وندو عربو نه قصاص سوک اخلي قصاص خبره به ختم شي دویم کې دیت او جرمانه ته خبره راشي چې قیمت ور کوي دیني قیمت ور کوي نو موږ ګون عرب چې راجم شو دیني قیمت په ول ورکو دا سګران کار خو نه دی نو شیخ نجدي ستارو خو ویل صحیح راي دا ټیک راي ویل دا د دین ویل کار واخلي دا صحیح ده بس د دې مشورې د خدمتو سره سم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کور د ماخام نه محاصره شو چې نبی علیه السلام بهر ونوځي او چې کله راوځي چې حمله په وشي زن روایتو کې دا هم د چې د خلکو د ابو جهل نه یو اجازه وغوښتو چې په دې کور ورنوځو دنه شهید کو نه ابو جهل ورته ویل داسې ونه کوي ګوره چې مال پیغور جوړ نه کوي خلک به وایي چې دا نارینه چې کم دي نو بزنانه پس یو خطر نعوذ بالله او دا زمونږ د عربو د پاره یو پیغور د بچا په کور باندې ورشو دا ول زمونږ غیرت سره سمون نه خوري نو دا خبره اگر چې واقع چې د غیرت خبره و
وي په کور به بیخي نه ورځي، کور یې محاصره کې دا به یو ځل راوځي چې کله راووتو هغې نه بعد به دغه شان چل به ورسره وکړي چې کومه مشوره کې ویلې شوي. نو په دې ټایم کې چې کله کور محاصرې شو، ځوانان تاو شو د کور نه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته جبرائیل السلام راغی او د ټولې قصې نه خبر کو چې په دارالندوه کې داسې مشوره وشوله او په داسې ترتیب باندې به ته شهید کولی کېږي. د الله تعالی امر دا دی چې د کور نه به راوځي او هجرت به وکړي. خپل بستره چې کومه ده دا به علي رضی الله تعالی عنه ته وسپاري. او ځینو روایتو کې دا هم دی چې دی ورته هم ویلو چې د علي رضی الله عنه مبارک په کمن کېږي بنا الله تعالی هغه بچا باندې شهید کوي نه هغه ژوندې د سحر پوری هیڅوک د سویلې نشي. دا سوچ موږ کوو چې ما بستر باندې پریوځي نو کافرانو په خطا کې شهید کی دسي نشي کېږي. نبی علیہ السلام علي رضی الله عنه ته فرمایل چې جبرائیل السلام دغه سي پیغام راوړل زما بستر باندې بسملې خو ګوره یریږم هیڅوک ته سویلې نشي. ما ته جبرائیل السلام پوره خبر راوړ چې د سحر پورې بده باندې څوک لاس پورته کولی نشي او سحر چې کله شي خلک راځي ته وپېژني درنه به واپس بشي ته څه نه وایي. نبی علیہ السلام د رای نه بعد کور نه راووت چې د کور نه راووت نو اوس مسله دا و چې محاصره او محاصره به څنګه ماتېږي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په موټي کې خاورې راواغستې او دا خاورې چې کله موټي کې ونیولې نو بهر راووتو نو ځوانان لګې د نبی علیہ السلام باره کې باس کې خبرې کوي او دغه قتل په موضوع باندې خبرې کوي. نبی علیہ السلام باقاعده دوی په خبرو کې سم واغسته او جواب یې ولا هم ورکړو خو دې خلکو د دې باوجود نبی علیہ السلام ونه لیده. نبی علیہ السلام ورغی څومره ځوانانو چې دې محاصره کړې د کور نه تاو دي د هر یو کس په سر باندې لږې لږې خاورې واړولې یو موټی خاورې په سر باندې واړولې او ایسته ترې لاړ او چا ونه لیده. چې کله دی لاړ مکمل لرې وت یو کس بل راغی په دغه لار باندې د خلکو نه تپوس وکړ په دې لارو کې ولې ولاړې دا پیرې ولې کوئ څه شي ته ولاړې. هغې ورته ویل نبي علیه السلام باره کې مشوره کړې د قتل او موږ دا کور محاصره کړی دی موږ ته اطلاع راځي په کور کې ناست نو موږ خیال دا دی چې راونه وځي چېرته کې ورانه لاړ نه شي چې راوځي چې شهید هغه ورته ویل غلط شوي نبي علیه السلام راوتلی هم دی او تللی هم دی ښه کافي وخت هم شوی دی او دومره مې هم لیدلی ستاسو په سرونو باندې خاورې واړولې او لاړ چې دوی په سرونو باندې لاس کېښود د هر کس په سر باندې خاورې پرتې وي. خلک حق حیران شو چې دا څنګه وشوله. سحر د نبي علیه السلام کور چې کله کولاو شو دروازه کولاو شوله دوی ورله نو علي رضی الله عنه په بستر کې پروت دی او نبی علیه السلام نشته دی او دا غینه بعد نبی علیه السلام الله تعالی روغ رمټ مدینه منورې ته ورساو. نو بده ځکه کې دغه واقعي ذکر دی او بده دارالندوه کې چې کوم میټینګ شوی او کوم مشورې ورکړل شوی دا هغه مشورو د میټینګونو تفسیری احوال ذکر کیږي او دغه نعمت ذکر کیږي چې الله تعالی ربي خلاف د دې کافرانو خلاف خپل چال څنګه کامیاب کو او کافرانو ته څنګه ماتې میلاو شول څنګه دوی دوکه شو په خپل کار کې دنه خطا شو او نبی علیہ السلام څنګه روغ رمټ د محاصرین اوته مدینه منورې ته ورسید. نو الله تعالی واذ یمکر بک الذین فاغه وخت چلون سازول ستا خلاف هغه کسانو کفرو چې کافرانو لیثبتوک دې د پاره چې قید کی تعالی را دا رای د ابو البختری و چې داسې زنجیرانو باندې وتړل چې د وس باندې نه جوړي او پټ جیل کې واچوي او یقتلوک یا قتل کی تعالی را نو دا رای د ابو جهل و او یخرجوک یا او باسی تعالی د خپل علاقې د مکې نه د مهاجر کې ودی شړي دا د ابو الاسود رای و. الله یمکرون دې چرونه سازول ويمكر الله الله تعالی هم چل وکړه دوی خلاف والله خير الماکرین الله تعالی غوړه چل کوون کې دی. مکر چې کوم دیم دا یو تدبیر ته ویل کېږي. تدبیر کله په خو کارونو کې خلک کوي کله په بدو کارونو کې کوي یعنی کله مګ اصل کې تدبیر د دې تدبیر ته ویل کېږي چې خپل مخالف دشمن ناکام کی په پټ منصبې سره نو که بیا دغه دشمن ستا په ناحق باندې نو ستا تدبیر ښه تدبیر دی او که ستا مخالف په حق باندې او ته پټ تدبیر کې هغه ناکام کې نو دا بد تدبیر دی. نو د مکر نسبت انسانانو ته عام طور باندې کېږي دوی ښه تدبیرونه هم کوي بد تدبیرونه هم کوي دواړه کارونه دوی کې شته دی. خو د الله تعالی باره کې چې کله تدبیر ټکی استعمال شي نو خامخا به د غوره تدبیر ځکه الله تعالی د چا خلاف باریک تدبیر نه کوي چې هغه دوی په مخالفت کې په نقصان کې او دوی په حق باندې داسې خو نه کېږي. نو چې کوم ځای کې د الله تعالی باره کې تدبیر ذکر راتو نو مخکې او وروسته الفاظ چې تاسو ګورئ نو دا به د ظالم خلاف تدبیر کړی دا به د نیکانو خلاف تدبیر نه شوی. نو دا وړاندې کې واقع تاسو ګورئ نو د دې منصبې د قتل وي د شړلو وي د جیل کولو وي الله تعالی دغه چلونو تدبیرونه ناکام کړو نو د الله تعالی تدبیر ښه تدبیر دی دا بهترین تدبیر شو.